یو دور هغه زنانه به سحر وختي پاسې ری بانګونو نه مخکې جارو به هم کور کې چې کم دی نو وهله د هغې سره سره به یې په ژبه باندې چې کم دی نو د سورې یاسین وردو هغه دور چې کم دی نو لاړ زنانو هم د قرآن او د عبادت چې کم دی نو شوق څکلی و د نبي علیه الصلاة والسلام لور ده حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د شپې د عبادت هغه خونه او مزه یې څکلې وه د جمعې شپه د ماسخوتن لمونځ یې وکړو د دوه رکعاتو نفلو چې کم دی نو نیت یې وتړو کله چې دا سحر تهر ته په قاعده باندې کېناسته د دې اتحیات چې لا ختم شوي نو سحر مؤذن بانګ شروع کړو دې په ډغ ډغ باندې وژړل ربه ما ته د جمعې نه سوا بله اوږده شپه نه ده معلومه هغې کې زما دوه رکعاته نفل چې کم دی نو پوره شي ربه ستا د جمعې شپه هم دومره لنډه شوه زما دوه رکعاته نفل چې کم دی هغه په دې کې ادا نه شول الله دې په کروڑو رحمتونه راووری زمونږ د امام اعظم امام بني پر رحمت الله علیه په قبرونو باندې امام بني پر رحمت الله علیه چې کم دی د شپې به خپل کور په چت باندې بره ناسو رب ته به چې کم دی نو جړاو پر یاد کو تهجدو کې به نوافلو کې به شپه شوګیر کړه د امام بني پر رحمت الله علیه یو ګاونډي دی هغه ګاونډي ګرمۍ کې د خپل چت د پاسه چې کم دی نو کټ پې وخیژو هلته کې به اوده شو وړوکی ماشوم بچی به ورسره یو ځای به ورسره اوده کله چې امام بني پر رحمت الله علیه وفات شو هغه ماشوم بچی چې کله ګرمۍ کې خپل پلار سره آینده کال لبره وختو دی د شپې د پلار نه تپوس کوي ابو د یو خبرې تپوس در نه کومه وی بچی وایي څه تپوس کې زمونږ دې ګاونډ کې مخامخ کور چې دی په دې کور باندې د شپې یو مناره ولاړه وه ما به د شپې هغه مناره صحیح کوله نن خو هغه مناره په کور باندې نه ښکاري ابو هغه کور را پرېوتی دی که هغه مناره چا لر کړې ده که ما ته په نظر باندې نه راځي د هغه ماشوم پلار چې کم دی نو وجړل هغه ماشوم ورته وایي پلاره ما خو ستا نه د یو خبرې تپوس وکړو تا ولې وجړل بچیه ما له په هغه مناره باندې جړه راله چا ته چې ته مناره وې په الله قسم مناره نه وه هغه زمونږ ګاونډي امام بني پر رحمت الله علیه په دغه خپل چت باندې به د منارې په شان ولاړو تیاره کې تا ته مناره ښکارېده خپل رب ته به یې جړه او فریاد کو بچې هغه مناره نن پرېوتې ده انشاءالله د قیامت په ورځ باندې به راپورته کېږي ما هغه خلکو د عبادت ذوق چې کم دی نو څکلی د خپل رب په مخ کې عبادت ته ودرېدل دا څومره خوند دی په دې کې رب ته چې کم دی په نیمه شپه کې جړل دې کې چې کم دی نو څومره خوند دی په دې وجه خبره ما دې پورې کوله الله موږ له د فرصت وخت یو را کړی دی بالکل چې کم دی نو فارغ یو که یو انسان فارغ هم نه دنیا کې به د ده څه کاري اول خو د الله تعالی عبادت دی د هغې نه پس چې کم دی نو بیا د دنیا کارونه دي نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راوستی شي رب به دې تپوس وکړي ما تاله صحت درکړی ما چې کم دی نو تاله زندګي درکړې وه تا زما عبادت ولې نه دی کړی هغه انسان به دا عذر چې کم دی نو پیش کړي رب زه د خپلې علاقې مشروم زر یو ملک چې کم دی نو مشروم ما به حکومت چلو زه ستا عبادت ته چې کم دی نو نیم فارغ شوی الله به ورته مثال کې حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام پیش کړي سلیمان علیه الصلاة والسلام په شان حکومت خو ستا نه و ستا خو صرف په انسانانو حکومت او مشري وه حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام خو مرغو باندې هم حکومت جناتو باندې هم حکومت انسانانو باندې هم حکومت میږو باندې هم حکومت څومره مرغۍ دي په هغې باندې چې کم دی د سلیمان علیه الصلاة والسلام حکومت بیا تاورېدلی نو سلیمان علیه الصلاة والسلام به د دنیا نظام چې کم دی د انسانانو حکومت هم چلو د جناتو فیصلې به هم کولې د مرغو فیصلې به هم کولې حشرات الارض د ځمکې د میږو فیصلې به هم کولې د هغې سره سره زما عبادت ته ځان څومره فارغ کړو د هغه انسان عذر چې کم دی نو ختم به شي هغه انسان به د جهنم مستحق جوړ شي یو بل کس به چې کم دی نو راوستی شي ربه ما ځکه ستا عبادت نه دی کړی زما سره فرصت نه و زما سره وقت نه و الله به وفرمایي ولې ته په څه کې مصروفه وې تاله چې کم دی نو څه وجه وه ربه زه بیمار وم زما شوګر و زما کینسر و زما چې کم دی نو پالج و الله به مثال کې چې کم دی حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام پیش کی حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام ته وګوره بدن بالکل ختم شو هغه ایوب علیه الصلاة والسلام جسم چې کم دی نو کار پرېښولی و یو د ایوب علیه الصلاة والسلام جبه صرف چې کم دی نو روغه
جبوا ته یو ټیم چې کم دی د ایوب علیه السلام جبوا د ذکر نه غافل نه مندلی ولې تر ایوب علیه السلام نه زیات بیمارې دغه عذر چې کم دی نو دا به مکمل طور باندې چې کم دی نو ختم شي یو کس براشي ربا ما ستا عبادت د دې وجې نه نو کړی ربه زما غربتو زه غریبم ټوله ورځ به مزدورۍ پسې ګرځېدمه زه ستا د عبادت زما سره چې کم دی نو ټیم نو الله به مثال کې حضرت عیسی علیه السلام پیش کې ولې تر حضرت عیسی علیه السلام نه زیات غریب ستا خو به خپل کور د حضرت عیسی علیه السلام خپل کور نو عیسی علیه السلام په یو ځای زندګي نه تېره کړې روان به کم ځای به شپه راله هلته به یې چې کم دی نو شپه تېره کړه نور د الله د دین ترویج به یې کو د الله د دین پرچار به یې کو یو ځل حضرت عیسی علیه السلام روان دی ترخ کې چې کم دی نو بالغ نیولی دی لاس کې چې کم دی نو یو پیاله نیولې ده چې کم ځای کې په ما باندې شپه راځي دمه کوم دا بالغ په سر تږدم په دې پیاله کې به وبس کم لاړ د یوې ونې د لاندې نه یو سړی چې کم دی نو زمیدار ودرېږ سنګلي ځان ته لاندې یخودي را په هغې د پاسه باندې ودرې حضرت عیسی علیه السلام ربا دا تکیه خو ما په ځان مناسب بوج کړې ده ربه تا خو زما د جسم سره تکیه پیدا کړې ده هغه تکیه او بالغ یو فقیر له چې کم دی نو سرقه کو مخکې روان د یو سړی وبس کی لفه کې چې کم دی نو وبس کی حضرت عیسی علیه السلام ربا تا خو تنی کنډول مال جسم کې پیدا کړی دی ربا دغه کنډول هم ستا په نوم باندې خیرات کومه حضرت عیسی علیه السلام سره د خپل جسم نه سوا بل سره اے انسان ته ما ته عذر پیش کې زما غربت ته خو حضرت عیسی علیه السلام نه زیات غریب نه وي زما وروڼو زه قیامت په ورځ باندې زمونږ رب ته هېڅ بانه هم چې کم دی نو دا نشته هغه پخوانی دور نه دی رزق هم سوا دی هر یو انسان ته سهولیات هم سوا دي د هغې باوجود که د رمضان مبارک میاشت داسې تېره شوه چې موږ د جنت مستحق چې کم دی نو ونه ګرځېدو موږ رب رضا نه کو زموږ زندګۍ کې بله کومه لمحه ده چې موږ خپل رب چې کم دی نو رضا کو محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي